الحمدلله ډېرې زیاتې دي او د جینکو مدرسې زموږ ښکته علاقو کې ډېرې دي او ستاسو بر علاقو کې کمې دي او ضرورت چې څنګه د هلکانو د مدرسو دی داسې د جینکو د مدرسو هم دی. زما خو خپل ځاني دا خیال دی مونږ خلک د جینکو مدرسو له اهمیت نه ورکوو او دې دور کې او په دې زمانه کې د جینکو د مدرسو ډېر ضرورت دی. د هغې وجه درته ښیم یو څو بیمارۍ دي چې هغه په ښځو کې زیاتې دي، سړو کې هم بعضې شته خو کمې دي. لکه زه یو څو تاسو ته وایم د ټولو نه غټه بیماري چې په ښځو کې دا بې ستري ده. ستاسو ځان مه یادوئ، ستاسو دا ناقې ښځې شکر دی دیندار دي او باپرده دي، لیکن که تاسو ښکته لاړئ او د مردان او د پېښور او د لاور او د پنډۍ په دې مارکیټونو کې بیا چې کوم دی د زنانو سامان خرڅېږي، دا د زنانو دا ریشې پیتې او د هغې لباس د هغې وغیره سامان، نو هلته که تاسو بیا وکتل نو تاسو ته به د ښځو بلکل لباس په نظر نه راځي. څومره لوی جرم او ګناه څومره ده، ښځو له خو پرده ده او ښځې بې پردې ګرځي. بیا اسلام آباد ته ولاور ته که لاړئ توبې به وباسي، مسلمانانې ښځو کمیسونه غورځولي دي او په بنینونو کې ګرځي او دې ورځو کې په کوټونو او بنین کې ګرځي، پرتوګونه یې غورځولي دي او په پتلون کې ګرځي، لوپټې خو بلکل نشته، برقه خو سوال نه پیدا کېږي نه. او په دې اوړي کې بیا داسې کمیسونه اغوندي چې دا ټولې مټې ته ښکاري او بیا دا ساخي ته ټول ښکاري او پرتوګونه یې پنسي اوچتې لاندې خپې ته ټولې مکمل ښکاري. دا د خدای قهر او غضب له دعوت ورکول دی. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اور نمرود بل کو، ابراهیم علیه السلام یې پکې ورلړکاو غورځاو یې، نو هغې یو شی جوړ کړی منجنیق، زه به درته ټال یاد کړم، یو ټال، او په هغې یې کښېنم ځکه اور ته به چا غورځاو، خو دونه اور و چې د هغې په ګزونو او په پرلنګونو او په میټرو د هغې تو ته څوک نه شو ټینګېدی، مرغۍ پې بره پر نه شو والې دونه ګرم. دی به څنګه ورغورځو، نو شیطان د انسان په شکل راغی او چل یې وتوخو. د دوزخ منجنیقونه شیطان لیدلی و، چل یې وتوخو چې داسې یو ټال باندې کېنوی، نو ټال له به جوټه ورکې، نو ټال به اوښلوی، نو دی به د اور منځ ته ورغورځېږي، نو په ټال یې کېنو، نو ټال حرکت بلکل نه کو، د ځای نه بلکل ټال نه ړقېده. نو علما لیکي چې د رحمت فرشتو ټینګ نیولی و. نو شیطان ته خو پته را د انسان په شکل راغی، وی دا څه چل وکړو، دا ټال خو د ځای نه څوک ړقولی نه شي، دی خو دومره دروند نه دی او ټال دونه وزندار او دروند دی، وی ورشئ جینکۍ پیغلې راولئ او سرونه وله ښکاره کړئ. نو چې جینکۍ راوستې او سرونه یې ورته ښکاره کړل، د رحمت فرشتې لاړې، نو ټال له جوټه ورکړه، نو ابراهیم علیه السلام د اور منځ ته ورغورځېد. نو چې کم ځای ښځې سرتور سر ګرځي، د رحمت فرشتې بلکل نه راځي، د غضب او د قهر فرشتې راځي. نو هلته خو بربنډتوب دی بلکل. حضور پاک 1400 کاله مخکې فرمایلی دي، وی داسې زمانه به راشي چې ښځې کاسیاتون جامې به یې اغوستې، عاریاتون بربنډې به یې، مایلاتون ممیلاتون، ځان به سړو ته مایل کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي. رؤوسهن کاسمة البخت، عربو کې یو قسم وخان دي داسې لوړ قوبې وي او یو طرف ته راتو وي، وی داسې به د ناز نه سر تو وړي. یو حدیث کې داسې راځي، وی ړومبې به خدای جهنم په دې ښځو غرغنډه کوي. صحابه وی دا به څنګه جامه به یې اغوستې او بربنډې به یې، دا اوس تاسو ووینئ درې جامې د هغې نه وجود ښکاري، یا نیم اوریان، نیمه جامې چولې او نیم نه بربنډې ښکاري. دا ولې دا ښځې ځان بې ستره کوي؟ حیا خو ډېر اوچت شی دی. دا غریبانانې د دین نه نه دي خبر.
دی چا خبر کړي نه دي بلکې خلک یې خبرې عالمان خو دوی دین په خپله نه دی زده کړی بې دینه دي بربنډې ګرځي د خدای قهر له دعوت ورکوي د خدای غضب له دعوت ورکوي دونه ښکلې خشته وجودونه دوزخ کې به سوځي نو هلته خو بربنډتوب خو زمونږ طرف ته هم څه بعضې رواجونه شته نری لوپټې زمونږ ښځې په سرای ای کې مونځ هم کوي هغه نری لوپټه چې د سر ویښته تې بار ښکاري مونځ پکې نه کېږي چې سټې ښکاري مری ښکاري مونځ پکې نه کېږي مکروه نه کېږي نه څلورم حصه د یو اندام چې ښکاره شي مونځ نه صحیح کېږي دا خو پوره اندام ښکاره دی پوره سر ښکاري دا دومره نری لوپټه او نری لستوڼې دا مټې دا لیچې بار ښکاري د هغې رنګ مونځ کم ځای نه وشه یا نوک پالش چې په نوکونو مږي نه اودس کېږي نه غسل کېږي هغې په ځای نکریزې به استعمالوي نو دا څومره لوی جرم او څومره لوی ګناه بعضې ښځې د دین نه نی خبر نو په کور کې سر تور کړي ظاهره وي څه پردي خو نشته خو خاون مې دی او بچي مې دی نه د خاون او د بچو په مخ کې به هم سر پټی مری به پټی سر به پټی مخ خیر دی که ښکارئ لاندې لیچې خیر دی که ښکاري کور کې زنانه اودس کوي وړا غږي نو دا لیچې ښکارئ نو دا خیر دی په کور کې د زامنو یا د رونو او یا د پلار او یا د خاون په مخ کې پروا نشته لیکن لیورونه خو د سره کور کې شته ترور زامن د سره دي د ماما بچي د سره دي لیورځي د سره دي د هغې مخ کې ته څنګه لاسونه ښکاره کړې دا سخت جرم او ګناه کبیره ګناه ده غټه ګناه دویم په ښځو کې بیماري څه ده دویمه بیماري ناپوهتیا ده سړي بیا هم دین د ملا صاحب نه زده کي جمعې په ورځ تقریر واوري مدرسې ته لاړ شي ملا صاحب سره کور بیټک کې کښېني په لاره ترې د مسلې تپوس وکړي نو ښځه خو دا نشي کولی نو دا به څه کوي دا د دین نه بې خبره ده هېڅ پته ورته نشته په لاره چې ځي اکثر زموږ دا بوډاګانې ښځې تاسو به کتلي چې سپین کاڼي وویني نو چپ چوپ به شروع کړي داسې به او زیارت خو پرېږده زیارت خو چې وي نو چپ چوپ او دې ځای نه به چغې کړي یې پیره بابا را رسېږه یا د کاکا صیبه را رسېږه دا ناپوهې دي غریبانه پته ورته نشته دین نه زه یو ځل حج په دا مینا دویمه یا درېیمه ورځ یو ښځو بورخۍ په سر پښتانه وه ځکه ما ورسره بیا خبرې وکړې نو هلته جمرات ویني که نه خلک ورته شیطانان وایي نو چې دې منځلي ته را مخامخ شوه نو دا نوکونه یې داسې کېښوده چوپ چوپ ما یې زیارت نه دی بیخ دی د شیطان دی هغې وایي ګنې دا موله دا جان راځي ته مقدس شی به نه دا مقدس نه دی چپ چوپ مه کوه وی خان ما یو کېړی دی ګوتې ما یې نه په کېړو ناپوهېږي مونځ وله په صحیح طریقه سمه نه ورځي که دې مونځ واوروه غلطۍ به دې ډېرې زیاتې نو دا دویم نقصان درېیم نقصان څه شی دی درېیم ناشکري په سمو کې هم بلې دا بیماري شته خو ښځو کې ډېره زیاته ده رسول الله مبارک 1400 کاله مخکې فرمایلي دي وی ما ته خدای اور وښو اور فاذا اکثر اهلها النساء وی ښځې پکې ډېرې زیاتې وې په اور کې نو صحابه ورته وی بما یا رسول الله دا ښځې اور کې ولې ډېرې دي وی بکفرهن دا ناشکره دي ناشکرې وی یکفرن الله وی د خدای ناشکره دي وی نه یکفرن العشیر د خاون ناشکره دي نو رسول الله مبارک فرمای لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا وی که یو ښځې سره ټول عمر ښېګړې وکړې لکه زمونږ دا خلک ورسره ښېګړې کوي که جامې پیزار کور وله جوړوي ډاکټر له بوځي ټول عمر ښېګړه وکړې ثم رأت منك شيئا او بیا دونه غلطي در نه ولیده پوټې نه یې غوندې نو څه وایي ما رأیت منك خیرا قطو ای سړي رتا نه خو ما په ژوند کې چې ته خیر نه دی لیدلی نو سړی وایي چې کوتک وي خو د کټ د دې بازو ته شه او د املاله مې وله روبرولی باب د ضربه یضربو پې جاري کړم چې بېوقوفې دا جامې دی خیر نه دی دا چا پلار دی راوړی دا لنډکري کور دی پلار جوړ کړی چې پکې اوسېږي
دا سار ماښام چې سیوان او مالټې خورې دا د پلار راوړي او دا سوکیدارو کېړو نه چې ټقار وباسئ دا چا راوړي دا ناشکري ده زمانو او څلورم بیماري سلام درته وایم څلورمه بیماري دا په ښځو کې څه شی دی بد اخلاقي ده جنگ جګړې ډېرې دي اکثر د سړو جنگ د ښځو په سر کور کې دننه د انګور او د خواښې جګړه بوډۍ خواښې ده چا کله ګاونډي کله لاړه شي او یو پیالې چای ورته کېږدي بس د انګور داسې حیا والي داسې سم پلستر والا ورکي تپوس وکړي ابی انګور دې څنګه ده وایي شور مه کوه ژبه بس سمه داسې ده چې پنځه ګزه ژبه ده او زوی دی زوی خو مې بس د ښځې غلام دی که نه اوس په موږ څه کوي او که د انګورې چېرته لاړه شي او پیاله چای ولا پخه کې او تپوس وکړي چې بوډۍ سره څنګه ده وایي که خدای وله چېرته مرګ راولي وی خدای گز جبه ده یا بالکل مهرو جامه که خاون نه له څه شی پټ راوړي چې ته جرابه مرابه کې پټ شي یا د واسکټ په جیب کې نو هغه هم راته بدي شي دا غیبت بد اخلاقي یو بل سره او بیا خیرې څنګه کوي چې ماشوم نه پوټې غلطي وشي ښځه څه وایي وایي ته خدای دې مړ کا وایي ته خدای دې سټ کورې کا رسول الله مبارک فرمای وی چې بعضې وخت کې یو ماشوم ته مور خیره وکړي خدای قبوله کړي خو صبر ورته وکړي نو چې دا ماشوم کله زلمی شي نو خدای رونیسي نو مړی کړي هغه مور ورته سر تور تړلی او چغې وی وی خدایا او زلمی بچی دې راله مړ که وی خدایا الله وی دا ستا هغه خیره وه چې دې ورته کړې وه خو هغه وخت میوه کچه وه نه مې شو کوله اوس چې پخه شوه در نه مې وشو کوله دا بد اخلاقه په معمولی خبرو جنگ او جګړې او خیرې دا مشهور امام دی د حرمینو تاسو به قرات اورېدلي عبدالرحمن سدیس ښکلې تلاوت یې دی وایي زه ماشوم وم ډېر روان وم وایي ما به ډېر روانې کو وی یو ځل مې مور اوړاغه ګلو کټوی باندې کړې وه نو ما شګې واغېستې کټوی کې مې مو اچولې او ما ورته په اوړو کې مو اچولې و چې داسې څوکو کې څونه خیرې ورته کوي وی مور مې حق حیرانه شوه چې عبدالرحمن ډېر شیطان دی ډېر روانې دا دې څو کړل اوړه دې م برباد کړل او کټوی وی ما ته وی عبدالرحمنه ډېر روانې خو خدای دې د حرم امام کا د مور دعا خدای قبلوي د بچو دپاره بچي پې نخرې کوي نخرې لیکن مور ورته دعاګانې کوي او چې کومه مور خیرې کوي دا بد اخلاقه ده بد اخلاق نو دا څلور بیماری په ښځو کې دي دا به ترې په څو باسې ده د دې علاج خو به کوې چې غاښ یې خوږ شي ډاکټر له بوځئ چې سترګو کې فرق شي ډاکټر له بوځئ چې غوږ باندې درد دي ډاکټر له بوځئ نو د دیني مرض علاج به هم کوې که نه دې سره به څه کوې نو ما یو ځای بیان کوي او بابا وی کوتک دې خدای لري مې بابا جي دوه خبرې واوره مې کوتک علاج نه دی او مې ما ته باړې مه وه ما ته پته ده زم ډېر ښه پېژنم خدای شته چې د کور نه بارې نو برید دې جغه کړي چې کور ته ننوځي بیا برید لاندې موږ ته د خپل خلک معلوم دی ټول پخوا به لا بیا هم ښځې خاوندانو منځ کې یو ښه ژوند او ښځه به د خاوند نه یارېده اوس خو خدای شته که خاوند ورته مولی ګازر هم ښکاري مستې شوې نو څه به کې ښځې سره په څه به سمې په والو نه بلکل نه ښځو له وال منع دي ډبول منع دي د ښځې په شریعت کې وال شته قرآن شریف کې راغلی دي خو په دریم نمبر مونږ به یو ځای کوو ټیم لا شته خیر دی ښه فکر مه کوئ وخت لا شته په دریم نمبر او کومې ښځې له وال دي هم واورئ رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن کومې ښځې چې ناشیزې وي د نشوز نه تاسو یریږئ نشوز دوه معنی لري رونو یو هغه ښځه چې خاوند ته یا سخر خواښې ته رابرغېږي سترګې ورته رانیغې کړي
ښکرې ورسره وایي جوابونه ورکړي